ګور دې الله تبارک وتعالى په دغه ځای مړ کو عزیر علیہ السلام سل کاله مړو سل کاله پس الله تبارک وتعالى را ژوندې کو نو تفوس ته کو عزیر څومره وخت دلته کې وي نو دوی لبست یومن یو ورځ به تیر کړی او بعض یې صحیح سره ورځ خطا کېږم نو یا پوره ورځ دا یا صحیح سره ورځ دا دومره وخت می تیر کو نو قال فرمای الله تبارک وتعالى بل لبست بلکې درنګ تیر کړی تا 100 عام سلکال فانظر فاسقرا الى طعامك خوراک پلتا و شرابک و خوراک پلتا لم يتسنى چنه دې بدل شي خوند دې وانظر وګورا دغه سره خوراک کاک اغستو په خر باندې پسورلې روانو نو دې چې الله تبارک وتعالى را ژوندې کوي دغه خوراک ته ګوره خوراک خو نه بدل شي نه په سل کال تیر شوی دي وانظر وګورا الى حمارک خر خپلتا نو خر کمزغه تشپین اډکیو مفسرین لیکي سپین اډکی پراتو تفسیر زاد المسیر او دیو بل جدا پراتو جدا شی سپین اډکی پراتو نو وانظر وګورا الى حمارک اي عظام حمارک اډکو د خر خپلتا ګورا ولنجعلک د پارا چې وګرځو موږ ستاده واقعا آیت النخا للناس دفار د خلقو وانظر وګورا الى العظام اډکو د خرتا کیف ننشزها سرنگ خزو من دیلرا ثم نکسوها بیا اغندو دیتا لحمن غخا فلما تبینا هر کلا چخکارشو له دتا پعین الیقین سرا قالا نؤفرمال عزیر علیہ السلام اعلم زبیر خپوشما ان اللہ چکن اللہ تبارک و تعالی علا کل شین قدیر فارسز بان قادر دے بلتا خبر دا او غدا دا ما درس کې یوتن تاسو کړو وی عزیر علیہ دا عیسی علیہ السلام ته عیسی سوی ابن الله دا الله تبارک وتعالى زوی او دا خبره به ولي کوله ورستو ته سوره ال عمران کې بیا وامه دا وفد د نجران راغلی وو او د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې مناظره کوله عزیر عیسی علیہ السلام دا الله زوی دی نبی رسول الله ویل دی چې دا الله تبارک وتعالى زوی له پلار سوکته پلاری سوکته نو اوی به ویل د عیسی علیہ السلام پلار الله تبارک وتعالى دی نو دیو جن باو عیسی علیہ السلام تسویلو ابن الله حقیقت دا دغه پلار نو هغه د جبرئیل علیہ السلام په دم سره پیدا شوی دیو جن هغه په دې غلط فهمي کې راغلو نو عیسی علیہ السلام ته ابن الله دا الله تبارک وتعالى زوی دی يهود دی عزیر علیہ السلام ته ابن الله وی وقالت اليهود عزیر ابن الله يهوديان و عزیر علیہ السلام د الله زوی دا تر کوم ځای نه ویلو نو خبره ده کنه چې دا ورته دی ورو چې الله زوی هغه د دې ځای نه ویلو ښا وجه دا وا چې په عزیر علیہ السلام باندې الله تبارک وتعالى مرګ راوست سل کال وفاتو دا خبره خورش چې عزیر علیہ السلام بس ورکشه دی بس بیا خبره چې سل کال ختم شي کنه مړ به چرته سل کال فست عزیر علیہ السلام کلی تراغه د چې په کوم وخت کې ورکېدو نو عمر 40 کال مفسرین لیکلي او چې الله تبارک وتعالى دوباره را ژوندې کړو بیا هم 40 کال په عمر کې یعنی جسم او قامت اخکې د 40 کال وو دغه عمر کې دی چې دی راغه بنی اسرائیل ته نور ته اول او د زو په دغه ټیم کې د 120 کالو تفسیر زاد المسیر لیکلي زګ د حسن کاله مرګ راغی کنه د خپل 40 کالو خو زوی عمر به سو تر رسیدل په دنیا کې 120 تا او د الله تبارک وتعالى دوباره راځوندې په سور عمر کې 40 کال کې ډیره بنی اسرائیل ته زو عزیر یما هغه څنګه موږ تاو په دې عزیر علیہ السلام نو په دغه زمانہ کې صرف د تورات حافظ چې یو عزیر علیہ السلام بل بنی اسرائیل کې صرف دا یو حافظ و تورات چې کله به وفات کړي د حافظ و دور ته عزیر ما په ما باندې الله مرګ راوسته سل کال وفات کړي بیا دوباره راځوندې کړم الله هغه ته څنګه تاسو ته پته چې بنی اسرائیل کې تورات حافظ نشته کنه نه وزه حافظ مکنه او ما تاسو تورات یاد دی ورانه چې تورات ورته ورو دي ته پته ولګي چې دغه عزیر علیہ السلام دی د دې ځنه دا خبره مشهور کړه دا د الله زوی دی الله ځان له وخته به مونږ تر ولېګو الله ځان له وخته سل کال د الله تبارک وتعالى سره تیر کړو نبی الله تبارک وتعالى راوښتو ته دغه ځنه دا خبره جوړه شو
عزير عليه الصلاه والسلام د الله تبارك وتعالى دا خبره خوره شو عزير عليه الصلاه والسلام چې دا الله تبارك وتعالى سره زوی دی دې ځنه د يهودي دا شبهه غسته وخه اوس په ځان پوښه په پوهنه شوي نو کله اعتراض وکړي چې لکه مثال په تور عزير عليه السلام ته ابن الله ذکر چې هغه د جبريل السلام په دم سره پیدا شو عزير عليه السلام ته يهود ابن الله وینغه دي ځنه غوي دا غلط فهمي خوړل